بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فصل ما يشترط في من يوقع عن الله ورسوله. امام ابن قیم رحمه الله په دې فصل کې د فتوی شروط ذکر کړي. د مفتی لپاره یو شرط هغه دا دی چې د سره به علم وي او ښه پوره علم به ورسره وي. د اجتهاد چې کوم شروط دي هغه شروط هغه به په دې کې وي. علاوه بیا دا فتوا ورکوي. دا خبره امام ابن قیم رحمه الله ذکر کړي. نور ډېرو علماو دا خبره ذکر کړې ده. دویم شرط دا دی چې دا مفتی دا به عادل وي او دا به متصف په صدق او امانت باندې وي. امام ابن قیم رحمه الله دا خبره ته هم اشاره کړې ده. او بل دا چې د دې سړي سیرت او د دې طرز طریقه دا به مزیدار وي. په اقوالو کې به عادل وي، په افعالو کې به عادل وي. د ښکارا او فټ چې کوم اعمال دغه به بالکل برابر وي. داسې نه چې خلکو په مخ کې یو شان وي او بیا د خلکو نه چې اخوا شي بیا بل شان شي، نه داسې به نه وي. دا د مفتی دپاره دا شروط دي. کله چې داسې مفتی وي چې د هغې پټ او ښکاره اعمال دا بالکل برابر وي، څرنګه چې د الله سبحانه وتعالی نه یریږي، د خلکو په مخ کې او ښه ادب باندې خبرې کوي او ګرځي دغه شانې، د خلکو نه چې کله پشي شای نو هم داسې به وي. د مفتی صفات، بعضې صفات علما ذکر کړي. امام ابن قیم رحمه الله هم هغه ذکر کړي دي او بعضې نور علما هم ذکر کړي دي چې مفتی کې به ښکلي ښکلي صفات وي او ښکلي ښکلي خصال به وي چې دا مفتی به په هغې سره ځان ښکلی کوي. امام احمد رحمه الله فرمایي: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 5 خصال. د یو سړي دپاره دا مناسب نه ده چې دا خپل ځان فتو دپاره ودري تر دې چې دې کې 5 خصلتونه راشي. اول خصلت دا دی ان تكون له نیه، چې د دې نیت به برابر وي، صحیح به وي. که نیت د دې سړي برابر نه وي، لم یکن علیه نور ولا علی کلامه نور، نو په ده باندې هم رڼا نشته دی نور او د ده په خبرو کې هم نورانیت نشته دی. دا یو صفت دی چې مفتی به دا په ځان کې راولي. دویم صفت دا دی ان یکون له علم وحلم ووقار وسکینه. دې سړي سره به علم وي، دې سړي سره به صبر وي، بردباري، وقار، سکینه، دا به پکې اطمینان به پکې وي. دریم دا دی ان یکون قویا علی ما هو فیه وعلى معرفته. دا به دې خبره باندې ښه قوي وي، علم به ورسره ښه مضبوط وي. دا کومه فتوه چې ورکوي د فتوې پوره معلومات به ورته وي او دلایل به ورسره وي. په دې خبره کې به دا ښه قوي وي. څلورم صفت دا دی چې دې ته به د خلکو احوال هم معلوم وي، خلک به پېژني. چله چې فتوه ورکوي نو هغه ښه پوره معلومات به ورته وي، نو دا به فتوه بیا ورکوي. بل دا چې کله فتوه ورکوي نو داسې یو جامعه فتوه به ورکوي چې بیا نیوکې نه کېږي په دې باندې، څوک په دې باندې ملاحظات نه کوي. نو دا یو څو خصاله چې کله سړی ځان کې راولي نو دغه سړی بیا فتوه ورکوي، نو د دې دا فتوه مضبوطه فتوه وي. امام ابن قیم رحمه الله په دې اعلام الموقعین کې دا خبره کړې ده، وروسته بیا راشي انشاءالله. فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى. دا 5 خصلتونه چې دي دا د فتوی ستنې دي، مضبوطي. چې کله سره فتوا ورکوي نو دغه 5 صفات دا بزان کې راولي.
او که د دې پنځو صفاتو نه یو صفت هم سړي کې رانشي نقصان به کې راشي نو بیا د مفتي په دې فتوا کې نقصان راځي. نو امام ابن قیم رحمه الله دلته په دې فصل کې د فتوی شروط ذکر کړي. ما یشترط فی من یوقع عن الله ورسوله، ما هغه چې شروط لګولې شي فی من د هغه چا په باره کې یوقع عن الله ورسوله چې هغه فتور کوي د الله او د الله د رسول له طرف. ولما كان التبلیغ عن الله يعتمد العلم بما يبلغ، هر کله چې تبلیغ د الله سبحانه وتعالى طرف نه يعتمد العلم مضبوطی علم لرا بما په هغه څه باندې یبلغ چې تبلیغ کول شي په سره، والصدق او د قرنګا مضبوطی صدق لرا فيه په دغه تبلیغ کې. لم تصلح مرتبه التبلیغ بالروايه والفتيا، نصالح کیږي مرتبه د تبلیغ په روایت او په فتو سره الا مگر لمن د هغه چا فارا اتصف بالعلم والصدق چې هغه متصف په علم او په صدق سره. حاصل داش چې چا سره علم وي او څوک متصف په صدق باندې وي نو فتوا به هغه ورکوي. صرف په روایت سره او صرف په فتوا ورکولو سره مرتبه د تبلیغ دا نه برابر وي، بلکې چې علم او صدق ورسره بیا وسی. فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، دا سړی به عالم وي په هغه سره یبلغ چې تبلیغ کوي رسول کوي، دا سړی د هغې صادقا فيه او رښتونی به فارغ صادق به دا سره متصف به دا په صدق سره. ويكون مع ذلك حسن الطريقه. امام ابن قیم رحمه الله دلته یو بل شرط د مفتی د فاره ذکر کوي، هغه دا چې دا به د ښکلې طریقې والی مرضی سیره، سیرت به مزیداری، خوښ سیرت دی، شکل صورت دا به مزیداری، کار کردار دا به ښه، عدلا فی اقواله و افعاله، د سړی په اقوالو خپلو او په افعالو کې خبرو او کارونو کې به دا عادل وي، دا بل شرط. متشابه السر والعلانیه فی مدخله و مخرجه و احواله، د دې سړي پټ او ښکاره کارونه وتلو او دننه کېدلو کې او احوالو کې دا برابر وي. د ده چې پټ کوم معاملات او د ده چې کوم ښکاره معاملات دا بالکل برابر وي. وتل دننه کېدل او احوال دا بالکل برابر. مصنف رحمه الله دې ځای پورې چې کومې خبرې ذکر کړې د دې خلاصه دا ده د الله سبحانه وتعالی طرف نه تبلیغ کول، د دې لپاره یو علم شرط دی، دویم له صدق شرط، دا فتوا ورکول دا هم د الله سبحانه وتعالی طرف نه تبلیغ دی. دو شرط دغه شو. دریم شرط یې دا شو چې د دې سړي به طرز طریقه او د دې سړي به سیرت دا به خوښ وي خلکو ته. بل دا چې دا به عادل وي په خپلو اقوالو او افعالو کې. او بل شرط دا دی چې د ده ښکاره او پټ کارونه دا به بالکل برابر وي، داسې نه خلکو په مخ کې یو شاني او پټ بیا بل شاني، داسې به نه وتلو کې په دننه کېدلو کې دا به بالکل په احوالو کې. اوس مصنف رحمه الله دا خبره کوي چې د الله سبحانه وتعالی طرف نه چې کله یو سړی فتوا ورکوي، یو مفتي مقرر شو، علم ورته الله ورکړی، دا خو ډېره لویه مرتبه ده. مصنف رحمه الله وی د باچا د طرف نه چې کله یو سړی داسې مقرر شي د هغې لویه مرتبه وي، نو د الله د طرف نه چې یو سړی مقرر شي د هغې به څومره لویه مرتبه وي. دا خبره ذکر کوي. واذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، او هر کله چې مرتبه د توقيع د دسخط د باچایانو نه په هغه ځای کې چې د هغې نه انکار نشي کېدلی، د هغې فضیلت نه او د هغې قدر هغه مجهول نه دی. یو سړی مثلا د باچا د طرف نه هغه مقرر شي چې ته
توقیع کوه، امضا کوه، دسخط کوه، د هغې دومره قدر دی، نو د دې باچا به څومره او بیا د هغه سړي څومره لوی قدر دی چې هغه د الله سبحانه وتعالی طرف نه مفتی مقرر شو. وهو من اعلى المراتب السنیات، او دا ډیره اعلی د مراتبونه ده، هغه مراتب السنیات چې هغه اوچتو مرتبونه، یعنی دا د باچا د طرف نه چې کله یو سړی داسې مقرر شي نو دا د اوچتو مراتبونه ده. فکیف بمنصب التوقیع عن رب الارض والسماوات، څرنګه به څومره مرتبه به وي، څرنګه مرتبه به وي د هغه مفتی چې هغه د ځمکو د رب او د اسمانونو د رب د طرف نه مقرر شوی وي، د هغې مرتبه به څومره لویه وي. هر کله چې د هغه سړي مرتبه دومره لویه شوه، کوم چې د باچا د طرف نه مقرر شوی چې ته زما د طرف نه خلکو ته خبرې کوه، ویانو ته د بعضې خلک وي ته ویان شه زما د طرف نه، د باچا د طرف نه چې یو سړی ویان شي، د باچا مشیر شي، د باچا د طرف نه یو سړی خبر ورکوي، د هغې د طرف نه دسخطونه کوي، د هغې لویه مرتبه ده. نو د هغه سړي به څومره لویه مرتبه وي چې هغه د الله د طرف نه مفتی مقرر شي، د الله د طرف نه خبر ورکوي. نو فحقیق بمن اقیم فی هذا المنصب ان یعد له عده وان یتأهب له اهبته. صنیف رحمه الله فرمای وی بیا ډیره لایق ده، فحقیق لایق ده بمن د هغه چا سره اقیم فی هذا المنصب چې هغه قائم کړی شي په دې منصب باندې او په دې مرتبه باندې چې دا فتوا ده، د دې لپاره لایق ده ان یعد له عده، چې د دې لپاره پوره تیاری وکړي، او یتأهب له اهبه، چې دې له پوره اسباب برابر کړي او پوره تیاری ولکړي. د دې دواړو یوه معنا ده، یعد له عده و یتأهب له اهبه، چې دې لره پوره تیاری وکړي. وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، او دا اوفیجنی قدر دا هغه مقام چې دا فقيه کې قائم شوی، خپل قدر اوفیجنی. د فتوا مفتی چې دا مقرر شوی چې دغه قدر اوفیجنی د خپل مرتبه. ولا يكون في صدره، واقع نش في صدره په سینه د دې حرج تنسيه من قول الحق، د وینا د حقنا، والصدع به او د دغه بیانول چې حق بیانې د دې سړي په ځل کې تنګسیا رانشي، ځکه دې مرتبه ډېره لویه ده. فإن الله ناصره وهاديه، یقینا الله سبحانه وتعالى د مدد کوونکی دی او د تخودونکی دی، د سره به الله سبحانه وتعالى مدد کوي، ځکه چې الله سبحانه وتعالى د محسنینو بندگانو سره، د صابرینو بندگانو سره، د متقیانو سره ملګری دی، مدد ورسره کوي. او بل دا چې الله وتخودنم کوي، والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الله سبحانه وتعالى بدین کې څو کوشش کوي هغه ته الله خودنه کوي، لارې وته ورخي، الله دې ناصر دی او لارې وته ورخي، هادي دی. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الارباب، څرنګه به دې سړي په ځل کې تنګسیا راشي، حال دا چې دا خو هغه منصب دی چې الله سبحانه وتعالى دې سړي ته خپل داواله کړی. فقال تعالى الله سبحانه وتعالى فرمایي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. الله سبحانه وتعالى الته آیت کریمه کې فرمایي دا خلق ستانه تپوس کوي د زنانو په باره کې، تور تو وایا چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته فتوا درکړي د زنانو په باره کې، وما يتلى عليكم في الكتاب، واغه چې لستل شي په تاسو باندې په کتاب په دې کتاب کې، دا د الله سبحانه وتعالى طرفنا مفتیانو ته دا عهده ور شو، دا منصب ور شو. وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة، دا منصب چې الله وتخپل والا کړی دا د دې لپاره کافي دی په اعتبار د شرف او د جلال سره، دا لوی شرافت دی، دا کافي دی د سړي لپاره. اذ يقول في كتابه، چې الله سبحانه وتعالى په خپل کتاب کې داسې وایي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، دا خلق ستانه تپوس کی تو چې الله سبحانه وتعالى فتوا درکوي تاسو ته د کلاله په باره کې. نو دا د الله سبحانه وتعالى فتوا ده او د مفتي هغه بیانوي، اصل کې داسې ده. وليعلم المفتي، په هدي شي دا مفتي عمن دا چانه
ینوبو چې دا نیابت کوي فی فتواهو په فتوا د هغې کې د الله سبحانه وتعالی نایب دی د دې آیت کریمه نه دا معلومه شو چې دا مفتي د الله سبحانه وتعالی نایب دی په فتوا کې وليوقن او دا د یقین راولي انه مسؤول غدا چې دې سړي نه به تپوس کولی شي سبا له قیامت په ورځ باندې وموقوف بین یدی الله او دا به ودرولی شي د الله سبحانه وتعالی مخې ته حاصل د دې عبارت داش چې هر کله د افتاء دا منصب د لوی منصب دی نو بیا د مفتي دپاره دا پکار ده چې دا د دې لپاره پوره تیاری کوي او دا هغه مقام وپېژني کوم مقام چې الله سبحانه وتعالی دې له ورکړی دی او د ده په زړه کې څه تنګسیا د حق د بیانولو نه رانشي ولې ځکه الله سبحانه وتعالی د سره مدد کوي الله ورته خبره ښیي ښودونکی الله سبحانه وتعالی بیا امام ابن قیم رحمه الله وایي چې څرنګه به د دې سړي په زړه کې تنګسیا راشي حال دا چې دا خو هغه منصب دی چې الله سبحانه وتعالی دې سړي ته خپله دا حواله کړی او دا نائب مقرر کړی دا منصب چې الله ورته خپله حواله کړی دا د دې لپاره کافي دی په اعتبار د شرف او د جلال سره الله سبحانه وتعالی د 2 آیتونو کې چې کومه خبره کړې ده د دې 2 آیتونو نه دا خبره معلومیږي چې دا مفتی د الله طرف نه نائب مقرر شوی بسم الله الحمد لله